اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. لقد تاب اللہ خامخا یقینا رجوع کړی دا اللہ تعالی پیغمبر باندې والمهاجرین مهاجرین باندې والانصار وانصار باندې الذین کسان اتبعوه چې یو دین مخکې ان اللہ له ملک السماوات تاکہ سر اللہ تعالی له ملک السماوات ددل پار بادشاہی دا اسمانو دا والارض ادزمکو دا یحیی جوند کول کئی دے ویمیتو ملول کئی دے وما لکم نشتر تاثر پارا من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی من ولین سوک پروٹیکٹ ولا نصیر ان مددگار. لقد تاب اللہ خامخا یقینا رجوع کرد اللہ تعالی غلی النبی پیغمبر باندے مہاجرین و انصار باندے اگر کسان اتبعو چه اتباع دا پیغمبر کردا فی ساغت العسرت دا سختای وقت کی. نو دا غزوہ تبوک دا سختای وقتو ذکر ما تاستوی نمبر اول دا گرمای موسم جون جولائی، نمبر دویم دا عرب غند ساراو، نمبر دریم دا اموال و قلتو، نمبر سلورم سورلای ورسر نوی، نمبر پینزم سلاح ورسر ام کمو، نمبر شپگم 200 میل مزلو، نمبر اوم دا آغا زمانی دا سپر پاور سر مقابلہ وا. نو دیتا پیغمبر علیہ السلام جیش العسرہ ہوئی دا سختای لشکر صحیح ورطا ہوئی دا سختای دا وقت لشکر فی ساغت العسرت پاغا وقت سختای کی من بعد ما کادا پس دا آغی چی قریب و یزیغ قلوب فریق منهم چی کگی دل زنا دا یو گروپ منهم دا دوینا کگی دل سمانا کمزوری کولا سڑے کلا دیکھو گور چې کلا مشاکل ډیر وي د سړی مخه ده صحیح نو کډیر پاورفل سړی هم وي نو سړی په کته ځي کنه ځي لکه دا انساني کمزوري ده چې سړی په دې سوچو کې 200 میله سورلیم نشته د خوراکم کمې ده جون جولائی ده صحرا کې سفر ده مقابله سپر پاور سره ده دا ځل په کته ځي دې ته وایي زیغ القلوب. الله تعالی وایي پس دا چې قریبو چې زونه دی یو ګروپ ته دی هغه کمزوري کېدل کېدل خو الله تعالی فرمایي ثم تاب علیهم. الله تعالی په دوی رجوع کړ استقامت ولا ورک. الله تعالی په دوی رجوع کړ استقامت او په داسې وخت کې استقامت ډېر ضروری شی دی. صحیح استقامت کله چې د اسبابو کمې راشي بیا د عقیدې استقامت هغه کمې پوره کوي. هغه کمې څه پوره کوي؟ د عقیدې استقامت او مضبوطیا هغه کمې پوره کوي. ثم تاب علیہم بیا رجوع کړه اللہ تعالی دوی باندې انه بهم رؤوف الرحیم تاکہ سره اللہ تعالی په دوی باندې مهربان او رحم کوونکی. نو دلته یو لفظ چې لقد تاب الله د تاب معنا لغوي معنا خو د رجوع کول. لغوي معنا څه ده؟ رجوع کول. یو ټرن غستل. رجوع معنا څه؟ یو ټرن غستل. اوس توبه ته توبه هم زکوي چې دې کې سړی یو ټرن واخلي. کم ګناه چې کړی په کم روډ د ګناه چې رواني نو دې एकदम سوکي یو ټرن واخلي. دی وجه توبه ته توبه وایي چې دې یو ټرن واغسته ځان بلیم کو چې راځه په خطا روان یم. یو ټرن سره کله اخلي چې ورته احساس شي دا روډ خطا دی نو بیا څه کوي؟ بیا مخ راوړي. هغه نیویګیشن سیستم والا ورته هم بیا وایي مې کې یو ټرن ورته معنا دا چې تحکم درس فیل کړي کمپیوټر ته ایڈریس نو تاغین راتیر شوی نو سوکا یو ټرنو کا چې ته په خطا نو توبه ته توبه کوي چې سړی په کوم ډایرکشن کې رواني نو دا خطا دی. نو چې خطا دی سبا کې بیرته نو الو بیرته راګرځي چې نو به په دې باندې پوه شي چې واقعي زه په خطا لار روانم. اګه سړی ته دا احساس نکړي چې په خطا لار روانم هغه یو ټرن کوي نه خو بیا روان نو چې رواني احساس ورته نه کیږي دا ځای ته ورسي چې به واپس الله بیرته واپسی. نو توبه ته توبه کوي چې په دې کې رجوع کیږي یو ټرن غستې شي. صحیح نو د توبه لپاره نو تاسو څو واره ذکر کړو چې یو توبه
د الله تعالی د حق پامالولو پس منظر کې دا چې خدای یو شی ناروا کړی دی او هغه ناروا کار ارتکاب چاو کو نو د خدای قانون پامال کو نو چې د خدای قانون پامال کوم دی به توبه وباسي 3 شرطونه دي پکې سړي پکې 3 شرطونه دي پکې یو شرط پکې دا دی چې دې بزان بلیم کوي په هغه کار چې کوم کړی ځان ملامت کوي نمبر 2 داغه کار د میدان نه چې کوم ځای د ګناه بیا احتمال داغه نه بار راوځي داغه نه بار راوځي او نمبر 3 مستقبل لپاره به دا عزم کوي چې دا کار و بیان کوم مستقبل لپاره به دا عزم کوي چې دا کار و بیان کوم دا خو چې معامله د الله حق سره متعلقي کله انسان حق سره متعلقي نو دو شینو ور سره نور اضافي کوي دو شرایط ور سره نور اضافي کوي یو دا چې کدا شی مالی او مادي وي څه شی وي مالی او مادي وي د چا حق والده د چا پیسې والده د چا جایداد والده نو که مالی او مادي وي نو هغه شی به هغه مستحق ته واپس کوي او داغه نه معذرت وکړي معافي بغواړي او که مالی او مادي نه مثلا چا پسې غیبت کړی دی بد خبره کړی دا الزام یې لګولې دی فالس چارجز څه شي فالس چارجز داغه د عزت خلاف خبره کړی دا هغه له پړق ور کړی دی زخمی کړی دی نو داغه لپاره دته وایي استحلال الخصوم چې هغه ته ورځي او هغه نه معافي غواړي سبب معافي به نو چې هغه ته معافي وکړي داغه لپاره به الله نه معافي غواړي او دا څه نه کیږي چې اوس ما یو سړی حرام کړی دی یا میټیریلی یعنی مین مالی اعتبار سره یا بدني اعتبار سره ازو خدای تمام معاف کړي نو خدای خو به معافي کو ته عاشق جیب نه راوځه هغه واپس ورکړه نو پاګه خېټه چولې په لږ سره ډالر او خدای ما معاف کړي خدای به دا څه معافي بالکل نه کوي دا خو یو مسله شو دویمه مسله چې توبه کیږي د ګناه کولو نه بعد څنګه بعد چې سړی ګناو کې نه توبه کوي دا توري کې انصار احمد نو هر چې پیغمبر د خدای دی دغه د ګناه نه معصوم وي پیغمبر ګناه نه کوي د دې وجه رول ماډل وي رول ماډل هغه سره کې نشي پرفیکټ وي چې څه وي چې پرفیکټ وي چې نقص پکې نه وي اوس ګناه کې دل خو نقص دی نو پیغمبر ګناه نه کوي خطا ته کیږي ځکه انسان دی خطا ته کیږي زه انسان دی خدای ګناه نه کوي نو چې ګناه نه کوي نو توبه تصور هم نشته چې ګناه نه کوي د توبه تصور هم نشته نو ځلته الله تعالی نسبت کړي دا توبه پیغمبر علیه السلام ته یقینا الله تعالی توبه قبول کړي د پیغمبر نو پیغمبر څه ګناه کړو توبه استه چې الله تعالی قبول کړه صحیح نو دیتا مونږ وایو تجوز یا مجازن استعمال سو ورته مجازي استعمال چې اصل کې الله تعالی د مسلمانانو تذکرہ کوي چې هغه مسلمانان چې ګناه ته شوی مسلمانان چې ګناه به کمزورۍ ته شوی دا غي توبه الله قبول کړه او باعث د قبولیت د توبې دا چې د محمد رسول الله امت صلی الله علیه وسلم نو دا داسې شو لکه خدای چې د پیغمبر ګناه قبول کړي دا پیغمبر توبه قبول کړي اگر چې ګناه دا هغه فعال ورکړو هغه نو کړي خدای هغه د وجه دا غي توبه قبول شو لقد تاب الله یقینا توبه قبول کړو الله تعالی د نبی پیغمبر لا والمهاجرین مهاجرین او انصار الذين مهاجرين وانصار اتبعوا چې اتباع دې پیغمبر کړو په ساعت العسرا د سختۍ موقع باندې من بعد ما کان پس دا هغه چې قریبو یزیغ چې کاږ شوی قلوب فريق منهم زړه یو ګروپ د دوینا ثم تاب علیهم خو بیا رجوع کړ الله تعالی دوی باندې نو استقامت ورکړه رجوع کړ الله تعالی زړه کې کمزوري قراله زړه د شک کېدل څه کېدل زړه شک کېدل خو الله تعالی سټیبیلیټي ورکړه الله تعالی ورکړه سټیبیلیټي ورکړه عقیده ولا فهم انه بامرؤوف الرحیم تاکي سرا الله تعالی د دوی لپاره مهربان او رحم کوونکی وعلى الصلاه او الله تعالی رجوع کړ پاغه درو کسانو باندې نو بیا غدری چې مونږ وړاندې ذکر کړو هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ
مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. منافقین خود جنگ نہ پاتې شوي، منافقین په لیم ایکسکیوزز باندې سبانه اس پاتې شو خو د بوزګرای د وجو، خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره لیم ایکسکیوزز جوړ کړو. چاوی زما خو په نور راسه خټه کې درد دی، چاوی د پرونه راسه می جیت بدا اوس را لاندې ډاکټر نه، چاوی دا تکلیف دراتا، چاوی دا تکلیف دراتا، ای خو لیم ایکسکیوزز کول. دا درې مخلص صحابه، هلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، کعب ابن مالک، درې واړه هغه خلق دی چې د پیغمبر په یو مشن کې داغه نه پاتې شوي دي، په هر مشن کې وړاندې روان. صحیح. اوس په دغه وخت کې کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي موږ سره هیڅ عذر نه و چې ولې لاړو نه. صحیح. موږ وی 1200 میله سفر دی، سره دی 1200 میله، ټول لشکر دا په اسونو نه روان بلکې په خوانه روان دي، زیات تر پس روان دي په شانو. او اوس دومره تیز سفر نه کوي، تیز سفر خو اسکه اوس دومره تیز. او موږ وی موږ سره خو تیز اسونه شته، نو ځکه نن یې د وخت په سر روان شو. وی ویل کېش دیم، وی ویل catch them on their way towards Tabuk. The Tabuk پلاره چې روانه 1200 میله مزل له دا قومیا شخصي. صحیح. نو بس وکړه د څلورو په پاسه روان شو. نو پنن سبا کې نن سبا کې مهم ختم شو، پیغمبر اسلام واپس راغی، موږ روان شو. صحیح. او چې کوم منافقینو پاتې شو، ای قراتل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حضور علیه السلام جمعات کې ناستو، نو یو براغه ورته ویل چې ما دا غوړو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بل سبق کی تیر شو چې الله تعالی یعتذرون الیکم، چې حضور علیہ السلام تبوک نه واپس را روانو، پلار ورته جبرئیل امین راغی ورته یعتذرون الیکم، ای لګیا دي اوس ایکسکیوزز جوړه چې سبو ورته ای په پاتې شو په منافقت او دا غي دا پخته یقینو چې دا لشکر واپس نه راځي، دا لشکر واپس نه کې سر روم په تمبم ورځي، دا ټول مړیږي دا لیکن بم په ورځي دا ټول تبلیغي دي، سپر پاور سره جنگي دي، یو کس ژوند دي او چې ټول ژوند دي او کامیاب راغلي. هغه به اوس څه کوو؟ هغه به غمو چې واپس نه راځي، او چې کله واپس را روانو به واپس سره راځي چې قیصر له شکست ورکړه، چې وخت قیصر روم له شکست ورکړه، اوس څه کوو؟ څنګه نو ټول خپل غوښتنه جوړول. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مسجد کې ناستو، یو برانه یرجی زه خو بس در روانم، خو دا تکلیف پیښ شو، بل دا تکلیف پیښ شو. پلار الله تعالی پیغمبر ته ورځ دی ته وایي چې لا تعتذروا، خبردار هیڅ ایکسکیوز نو پیش کوئ. قد نبأنا الله من اخبارکم، الله تعالی موږ ته ټول ډیټیل راکړي، خدای موږ ته ټول چې تاسو ټول د بوزدلای د وجه نه ایستري، زمونږ د مرګ په انتظار ناسي، دا ټول بال تبلیغ دی کې څوک واپس نه راځي. صحیح. خبر تدبیر اوس کوم سره چې کمزوري کړی وي ناغه لګیا خو یې کنه ایکسکیوز پیش کوي، کنه ایکسکیوز پیش کوي چې خلکو د قانون نه ځان بچ کی. او کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زوم راغله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته، زوم راغله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې زولې د نه ثبت سما حضور اسلام ته اسماعیل ګوراته چې حضور اسلام د اخلاص او ایمان نه قواعد ته په مخلص مسلمان سره دی. صحیح. و ماته د اسماعیل ګوي چې ماته موازه وکړه، تا باندې څه شي وې لکه یو سړی چې چا سره خپل لیډر سره یا خپل شیخ سره یا خپل استاد سره یا خپل مشر سره یا د لوی جرګې ممبر سره په اړه سختۍ کې ولاړی، پسې کې ولاړی په اړه سختۍ کې، او یو اهم سختۍ راشي نو چې کمزوري کسان یې غرور رسو شي، غرور رسي، خو یو خدا سي چې اقصر ورکول کوي. صحیح. هغه هم را نشي. نو د نور متعلق ته وايي چې کمزور دي، خو پته نشته شیر شاه ولې نشته، حیات ولې نشته، حاجی غنی ولې نشته، نثار احمد ولې راغلی، حاجی باری ولې راغلی. صحیح. کعب بن مالک او هلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع خلدی میں ذات خلقو، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هم پیاله هم نه والا خلقو. نو چې هغه راغی کعب بن مالک نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وکتل، نو پیغمبر علیہ السلام ورته مسکی شو، وی او ماذا بک یا کعب، پتاوي څه شو. صحیح. او چې کوم سره تاسو سره مرګ ته تیاری او د تکلیف مو کوي او هغه را نشي، هغه سره مرګتیاو نه کی، یقینا هغه ته بیا سره ایکسکیوز استعمال نه کیږي. هغه څنګه راځي نو سره ورته کتابه نه وته شي، هغه سره داول کنه لري. اوس په شرشا موږ داول لرو، موږ شرشا تابه نه وته شي، ټول په موقع حیات ټول په موقع راندل، لکه هغه سره داول لري. پیغمبر اسلام کعب بن مالک ته ما دا به تابه نه وته شي. اوس کعب بن مالک هم صحیح مسلمان سره و، صحیح هغه یې هیڅ شی را باندې نشوي، بس سستای پاتې کړ، هیڅ را باندې نشوي، سستای پاتې کړ. حالانکه زما قبيله والا ما ته وی چې له څورته وای چې دوره معمولی عذر خدار چي کنه، تیزه دې ګوړه کې مې درد چې
پاسې دم بنا مشک تکلیف راکو صحیح نوزه خو دې اوزه تاسو برګ لفظ وای دا کوم غوې یا کوم سروي چې تور سپین ګډ وټا چې موږ ته برګ وایو برګ صحیح ښه نو یو څنګه نه چا غوې وغوستو وې زما یو غوې دې یو کو نو ته به غوې مان راکې ته بس راکې هغه غوې باندې مان راکې نه ورته یا برګ دې یا زما غوې هغه وې برګ دې نو ته ورته برګ دې کنه ته پیوې کوم نه هغه ورته ملګری یک بهانه او هیله خو به درته وکړه کته اوس قص نه وته راکې بوې دا صحیح ده نو بهانه کو سره وکړي برګ دې نو کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ تو خپل قوم والو خو بس باندې ته شرف دور لږ سردردم دي سړي دي کنه وي ها او چې ګرمه موسم خو د طبيعت بار بدن ګرمي خو ته یې ټمپریچر کو نه محسوسو دی وځي صحیح کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ بالکل لیم ایکسکیوز نه پیش کوم هیڅ شعر باندې نو ټیک ټاک بس سستا دی وجه پاتې شو نو بس پیغمبر اسلام ته مخامخ راغی یې شعر بس خالص ناراض کیو پیغمبر اسلام ورته کین دا نو دواړه ملګری عمران هلال ابن امیہ امراره ابن ربی هغه هم دغه مزاج خلکو کوي تم پیغمبر اسلام تاسو دواړه باندې شو هغه یې سره باندې شو سستایو ناراسته پاتې کړی نن او سبا کې سبا رواني کو بل رواني نن رواني کو سبا رواني دغه پاتې شو او صلی الله تعالی خو چې د منافقینو متعلق وي چې دا خو ګندې دا خو لريکا دا خو منافقان دي دا خو شکر باز دې ودر سره نه کړي دې په میدان کې ستا خلاف بلګي دې په میدان کې استاخره یعنی هغه خبره وکي هغه حرکت وکي چې نقصان به تاسو پریوزي نو چې دای تاسو را نه نو خبره ده صحیح خو دا درې چې نو دا درې هم پاتې شوی دي په اهمه موقع پاتې شوی دي او په اهمه موقع پاتې شوی دي نلک د مخلصانو د اصلاح لپاره سره لپاره د مخلصانو د اصلاح لپاره سوشل بایکاټ ورسره کوي سماجی مقاطعه معاشرتی تعلق ورسره ختم کوي ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام جمعہ مانزه کے اعلان ہوتی کہ ہلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع اور کعب ابن مالک دے آر سوشلی بائیکاٹڈ نہ سوشل بائیکاٹ ہم داسے ہو کہ کعب ابن مالک کی جب جمعات مسجد ترالا پیغمبر علیہ السلام ناس تمہا السلام علیکہ یا رسول اللہ حضور علیہ السلام بجواب نہ رکھ صحیح بیما کہ وہ مجھ کو جو طرف تو بولانا پیغمبر علیہ السلام وہاں سے قتل وہ کہ زماز پر گئے پیغمبر سے ہوتا کہ پیغمبر علیہ السلام مقبل پھاڑو صحیح او هغه وایي چې دا څه سماجی مقاطعه وا چې زما خپل خزه زما تر لور وا دا کا لور مې وا وې زه کور ترانم چې پیغمبر اسلام اعلان وکړ وې ما غي ته لګي وبراکه وې خبرې نه کوي وې ما وځي تا ته هم لګي وبراکه هغه دا پیغمبر اعلان وکړ سماجی مقاطعه ده څه ده معاشرتی مقاطعه ده تاسو صحیح سانکشن دی نو رالم د اکاز ویمه چې زما د ورکوټوالي دوستو ځواني را سره یو ځای تیراوه ها او روز په یو ځای وو وی هغه سره هغه چیرې په ډېر مشکل باندې ختم سو چاته اپروچ نو چې هغه تراله وی ما ورته چې السلام علیکم هغه جواب نه راکړ به مله مشکل په تاسو شو په ما سو شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سانکشن لګولې سماجی مقاطعه ده هغه په دې کې سلوي خلل او سلوي شپې تیر شي او یې ځکه کله د شپې په تیار کې مې خدای ته جوړل چې الله ماره د سستی د نرستی ولې شو نه په یو سل احتمال سار روز مې کړو او د کوټې له چت پاسه ناشته چال ته چا आवाज وکړي یا کعب صحیح نه ما وکړي قیصر روم په مدینه اٹیک د شکست بدلا کړی څه وکړ په مدینه اٹیک وکړ وې ما ورته چې وهل اغار اٹیک وشو یعنی احتمال आवाजونه راکې معنا ده چې اصلار اواله میدان ته راوځم اٹیک وشو وې ما ته نه ابشر مبارک شه خدای دې توبه قبول کړه مبارک شه نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالیم ایما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې هاذا خیر یوم طلعت علی فیه الشمس دا چې زما د ژوند ټول نه مبارک ورځ ده زما په ژوند کې دغه خوشاله ورځ بل ما باندې نشته چې دا نن توبه قبول شوه د دې نه زیاته خوشحالي نه دینه مخکې شوی دا انا به رسول ما باندې راشي نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وې چې په دې خوشاله کې د کعب مالک مالدار سره به ما ورته چې جی زخپل ټوله پراپرټي دا ډونیټ کول غواړم دومره خوشحالي درته چې ټوله پراپرټي بیت المال ته ډونیټ کول غواړم ماته الله نه وې ما یې نیمه ډونیټ کول غواړم ماته الله نه
وې ما ورته چې 3 مېسه ډونیټ کول غواړم وې ثلث کثیر ها دا 1/3 کول شي خدام ډیره ده نام سره دام ډیره ده لږ کم کدینه وعلى الثلاثة الذين أطاعوا كسانو باندې خلفوا چې غیر استپات کړي شوی نو یو لفظ الله تعالی وای تخلفوا بل وای خلفوا تخلفوا معنا دا چې سړی په خپل مرده پاتې شي سړی په خپل مرده په تکلف باندې پاتې شي او د خلفوا معنا دا ده چې څه انویزیبل حرکت دې پښکړې پاتې کېدو تا څه ان او دردې ناراضي دا انویزیبل شی و خو هغه دی الله تعالی د خلفو تعبیر کوي دی په تکلف نه پاتې شي چې ګنې دی لین ایکسکیوز کول بس یو انویزیبل موټو د دې شاته ناراضي و چې ثواب شي او بل اورل شي حتا اذا ضاقت عليهم الارض تر دې پورې چې تنگ شوی باندې مکا بیمار خو بسرت وسعت او د فراخې ده دي وضاقت عليهم انفسهم ارا تنگ شوی باندې ځانون دوی یعنی دوی پټنشن دوی پټنشن کی چور سره خبرې نه کولې وظنوا دوی دا یقین الله ملجا چې نشته اخلاص من الله د الله نه الا الی مگر الله تا ثم تاب علیهم بیا رجوع کړ الله تعالی دوی باندې لیتوبوا دې لپاره چې دوی توبه کی ان الله هو التواب الرحیم تاکي سره الله تعالی توبه قبلون کې مهربان دی یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو صلی الله تعالی وایي کده ځوان په هر میدان کې ځان د دا قسمه امتحاناتو نه بچ ساتي یا په دا قسمه امتحاناتو کې ځان کامیابول ساتي نو بیا به دوه کارونه کوي څو کارونه وکړي دوه کارونه دا ورپسې کې دا دوه کارونه روان دي چې یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا الله ويرګي الله تعالی نه د خدای پولی مماتوي د خدای حدود مماتوي دا یو شی دی وکونو ما صادقین او شی ملګری درشتونو خلقو دا دویم سبب دی نو انسان او مسلمان فطرتن دو کارونه غواړي زوم دا غواړم توم دا غواړي چې د خدای دی هم خوښیم د مخلوق په خوښیم څوک دا وایي چې د مخلوق په خیر خیر کړه خدای بدی شي کله خدای بدی شي خو بیړه دی لکه یا څوک دا هم نه وایي چې د خدای په خیر کړه مخلوق بدی شي خیر دی خو به تنګي چې مخلوق بدی شي خو به تکلیف درکړي نه ار یو سړی دا غواړي چې د خدای دې هم خوشیم او د مخلوق دې هم خوشیم نو الله تعالی وایي چې د مخلوق ځان خوشي نو د الله یاره بدل کې ساتي سبا ساتي دا الله یاره نو چې د خدای نه څومره یریږي نو دومره د مخلوق خوخي لکه ته وګوره د شیخ بدل یو عجیب مثال وي پاکستان کې د لوی افسران ټول حرام خواري دي اکثریت سي حرام خواري وي رشوتونه او د برای مرای کوي کنه کوي کرپشن کوي خو بلې کرپ نه خوخ یعنی دې په خبره کرپټي خو بل څوک کر یعنی ته چې کوم ډپارټمنټ تلار شي التا صحیح نو یو افسر چې هغه کرپټ نه نه پاره آفس کې هم خلک دا تعریف کوي کنه حالانکه دا ټول کرپټ دي چې پر کې یې وروي نه اکثر دی ډیر بزرګ سره دی نو لکه خدای فرق په تابع انسان دا خو یې ته هم بزرګ کې ته هم کو دا کار کنه یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یریږي الله تعالی نا وکونوا مع الصادقین اید خو خلق رښتونی خلق دی رښتونی خلق څه دي خلق دی نو الله تعالی وایي کله ما نه یریږي نو د مخلوق بخوخي او کله خو خلقو مرګرتیا کې نو زما بخوخي کله خو خلقو مرګرتیا کې نو بیا اوس الله تعالی ته کله ځان نږدې کوي نو بس دې خو خلقو مرګرتیا کوي سره کوي د خو خلقو مرګرتیا کوي د خو خلقو خدمت د ګلمن په جماعت کې مونږ یو قاعده ذکر کړو مونږ په عبادت باندې جنت ملاويږي د خو خلقو په خدمت باندې خدای ملاويږي چې عبادت کې نصبت ملاوي جنت برته ملاوي شي خو چې د خو خلقو خدمت کې خدای برته ملاوي شي نو مونږ خدای غواړو مونږ جنت باندې ځو که خدای زمونږ چې بیا خو جنت زمونږ د پلان کور دی صحیح ده که خدای زمونږ شه نو بیا موږ تاسو ته به دوزخ ده صحیح من کان لله کان الله له ما كان لآل المدينة
ومن حولهم من الاعراب جائز ندی د آل مدینه او د پارا ومن حولهم سوچ چا پیر د دوی نو سیدون کی دی من الاعراب د سارای خلقنا ایتخلفو چه رست پادشی عن رسول الله د الله د پیغمبرنا ولا يرغبوا بانفسهم ان دوی د پارا دا جائز دی چې ترجیح ورکی ځانونو خپل لا غن نفس فزاد د پیغمبر باندې ذالک دا د دی وجه به انه چې تا کی سره دی لا یصيبهم ظمأ نرسیږي دوی ته تندا ولا نصب سختی ولا مخمصه الوغا فی سبیل الله پلار د الله کې ولا يتعون موتن او نکیږي د یو قدم پدا سے ځای یغیظ الکفار چې قدم غصور ولی کافرانو لا ولا ینالون ان رسیدوی تا من او نرسیږي دوی تا من عدو د دشمن له دوی طرف نه نیلان سم مصیبت او تکلیف الا کتب لهم مگر لیکل شي دوی په دې ټولو کارونو باندې عمل صالح عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين تاکي سره الله تعالی نه ضایع کوي اجر د محسنانو نو الله تعالی وایي که زما لاره کې در باندې تندر اعلی که سختی در باندې اعلی که زما لاره کې لوګه در باندې اعلی که زما په لاره کې په داس ځای قدم کې خود چا کافر باندې ډېر بوج دی ډېر برډن دی ولا يتقون موتا يغيظ الكفار که زما په لار کې د دشمن طرف نه مصیبت در باندې راغی الله تعالی وایي دا څومره تکالیف چرال الا كتب لهم بعمل صالح تاو کریډټ جوړیږي اللہ تعالی سے جڑی کریڈٹ کی جڑی ولا ينفقون ان خرج کئی دوینا فقطا صغیرتا یو ورکوٹ خیرات او ڈونیشن ولا کبیرتا ان لوی ڈونیشن ولا یقتغون وادیا ولا یقتغون ان کٹ کئی دوی یا نصر کئی دوی وادیا یو ویلی پا سفر کے خلای طرف تا الا کتب لهم مگر دا ټول شیونه دوی لپاره لیکل شي لیجزیهم الله بد انجام داده چې بدله ورکوي دوی ته الله تعالی احسن ما كانوا يعملون بهتر هغه چې دوی چې عمل کولو وما كان المؤمنون ان اشترد المؤمنان لپاره لینفروا چې دوی اوزي جهاد لپاره کافتن ټول فلولا نفر والله تعالی وایي نو دغه مسله ولیکه نثار احمد چې جهاد ابتدائی طور دا فرض کفایه ده ابتدائی طور چې دې فرض کیږي نه دې کفایه فرض کیږي دو قسم فرض وی شریعت یو ته فرض عین وي یو ته فرض کفایه وي فرض عین فرض ده په هر فرض باندې لکه د ماسوتن مونږ و زما په مونږ باندې زما پلار خلاصي یا زما پلار مونږ باندې خلاصيږم نه په خلاصيږم دا هر فرض انډیویډوال فائدہ ده دې ته فرض عین ایو فرض کفایه ده دا د امت اجتماعي ذمہ داری ده دا د امت اجتماعي دا د هر فرد انفرادي ذمہ داری نه ده دا د امت اجتماعي ذمہ داری ده نه معنا دا ده چې څه کسانې کوي نو د نورو غاړه فارغېږي چې څه کسانې کوي د نورو کسانو غاړه فارغېږي لکه جنازه او جنازه ټول امت اجتماعي فریضه ده نو خدای مکه که زمونږ په دې کمیونټي کې یو مسلمان مړ شو او هیڅوک یې جنازې ته تیار نه شو نو دا ټوله کمیونټي به خدای عذاب ورکوي دې ټوله کمیونټي به الله عذاب ورکوي ځکه فریضه ادا نه کړه خو که د کمیونټي نه درې کسانو مړل او دا سړي جنازه وکړه د نورو غاړه فارغ شوه د نورو غاړه نو جهاد هم دغه رنګ اساسی طور فرض کفایه ده او کله فرض کفایه ده دا ولي کده غلطه چې کله موجبات یعنی اسباب موجود شي او اسباب د قرآن پیش نظر نمبر اول د اسلامی ریاست یا د مسلمانانو خلاف دسیسه کول دا یو سبب دی چې مسلمانان به جهاد کرا کوي چې د اسلامي ریاست یا د مسلمانانو خلاف غیر مسلم سو کی دسیسه کانسپیریسی وکړي نمبر دویم چې مسلمانان کمزوري مسلمانان هغه له دین په اساس باندې اذیت او تکلیف ورکوي خلک ولې ورته تکلیف ورکوي د دین په اساس نو بیا جهاد لازم دی نمبر دریم چې مسلمانانو باندې یا اسلامی ریاست باندې جنگ امپوز کړی شي څه شي جنگ په دشمن طرف نه امپوز کړي نو په اسلامی ریاست مسلمانانو سره ناس پي ورته
دا دریم او سلورم چې مسلمانان دا غي د املاکونه په جبر او په زور باندې بے دخل کړی شي، په جبر او په زور باندې بے دخل کړی شي. لومبني دو اسباب سورہ بقرہ کې ذکر دي، دریم سبب سورہ نساء کې ذکر دي، سلورم سبب سورہ حج کې ذکر دي. دولی کو لومبني دعا سورہ بقرہ کې ذکر دي، دریم نمبر سورہ نساء کے ذکر دے اور سلورم نمبر سورہ حج کے ذکر دے. اور پر یہ سلور والا اسبابوں کے کامن سبب یا کامن علت ظلم دے، ظلم دے چې اسلامی ریاست یا مسلمان سره ظلم کیږي نو بیا جهاد فرض یا جهاد فرض شي، خو بیا هم فرض کفایه وي، بیا هم صحیح فرض کفایه وي. فرض عین جوړیږي الا چې غیر مسلم په اسلامي ریاست راننوځي او غالب شي، په اسلامي ریاست راننوځي او غالب شي، نو بیا التا فرض کفایه نه بیا فرض عین په هر انډیویډوال باندې لازم وي. ځکه بیا کور ته راغلی دی مذکور کې بیا سو اوس موږ ټول یو خور افراد یو، نو بیا موږ سو حیات ته ته لږ همت وکړه، الکه اوس ته لږ همت باندې کار نه کیږي، اوس کوړو کې ته کلوې دا خدای دا سړی دی ټول سشیر اواره بس صلات راځي گزار کوي دی، ځکه سړی کور ته رانه وته خبره ده ادا دا ګوره د لاجیک خبرې دي، د شریعت څومره خبرې چې دا ټول معقولې دي، دا ټول منطقي خبرې دي چې کور ته رانه وته بیا سلور والا ائمه هغه دې قائل دي چې فتخرج المرأة بغیر اذن زوجها، بیا به خزه د خاون نه یاد نه کی شی باخلي او اوزي با بیا خزه باندې لازم دي، بیا ځکه چې هغه عزت هم خطر کې دی، بیا کاوه گزار نه کوي، دا هغه عزت محفوظ ده. وما كان المؤمنون ان بلازم مؤمنان باندې ابتدائی طور ينفروا چې اوزي دوی کافتن ټول، او صلی الله تعالی وایي چې ټول نوزي نو داسې هم نه ده چې ټول دغه کور کې ناس تل ته خو به خلک غالب راشي. فلولا نفر فصول نوزي من كل فرقه، د هر فرقه نامنون دوی ناتائفتون یو گروپ ليتفقهوا في الدين، د پارا چې دین پاس آسبانی پویا حاصل کی وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ ادید پارا چویرے کوپل زار جعوئلیم چکل را واپس دوی تعالی غلوم یخبرون دید پارا دویزان بچ کی احتیاط کی. یا ای ادوی ممانا دو آیت دادا چلے دے تعلق دا حصول علم سر دے، آیت تعلق سر دے لکه څنګه چې جهاد سره دے دانګه حصول علم سره دے. الله تعالی او مسلمانانو دا لازم نه ټول مولیان کیږي دوی کې بالغ چې په مسلمانانو دا لازم نه دي چې ټول مولایان شي دانو کارونه وسو کوي، ګاډي وسو اخلي خالصي شیرشاه صحیح سکیورټي وسو کوي حیات صحیح شو. الله تعالی وایي دا مسلمانانو لازم ټول مولایان کیږي چې ټول مولایان شي وکړي څه نه. الله تعالی دا څه کې البته د هر یو قوم نه یا د هر کمیونټي نه سکسان به اوځي د حصول علم د پاره او دا غي ډیوټي بدای چې کله واپس راشي لعل چې د خلکو ته د دین زده کړي چې د خلکو ته د دین په اساس باندې هدایت ورکړي. حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه دې ته وایي تقسیم الاقسام. تقسیم الاقسام معنا دا چې د اسلامي ریاست په انتظام او نظام او انصرام کې بداوي چې دوی به د کسبونو تقسیم کوي. سبا کې د کسبونو تقسیم ځکه ټول خلک په یو کسب ورخلاص کو نظام درهم برهم کیږي کله کی نظام ګډوډ شي او چې ټول خلک سکیورټي کمپاین جوړ کړي نو هایر کوي څوک خبره ده کړل چې ټول خلک ګاډي خرڅول او اکشن شروع کړي دا به څه ششه نو دا یو کار کوي بلبل کار کوي بلبل کار کوي بلبل کار کوي د دنیا نظام په دی رواني. نو په ریاست اسلامي کې تقسیم الاقسام کیږي چې زراعت هغه دومره فیصده، صنعت هغه دومره فیصده، تجارت هغه دومره فیصده، حصول علم هغه دومره فیصده. نو دې سره نظام رواني او بیا دا ټول شیونه
دیو بل د پاره راځي لکه دیو بدن ارګن لکه دیو بدن اعضاء لکه دیو بدن اعضاء نو کو ټول بدن لاسونه وي انسان بدن کټول لاسونه وي هغه کې نه وي نو لاسونه خورېدل نه کوي نه لیدل کوي نو صاحب شي نو بیا خو به له غلوان صحیح اګه ټول بدن سترګې دی ها نو سترګې ډرایوینګ کول شي دا لپاره خلاص اب یې خپل پکار دي د ټولو اعضاء ځان خپل فنکشن دی بعینه د ترنګ په انساني معاشره کې دا انسانان ټول د انساني معاشره لپاره ارګنز دي نو چې ارګنز دي نو په دې کې به یو انتظام انصراف او ډیسپلین پیدا کړي نو چې څومره دا کمیونټي ډیسپلینډ وي نو دومره به هغه روبه ترقی وي چې څومره ان ډیسپلینډ وي نو دومره خراب وي یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو قاتلوا الذین قتالوا کیا کسانو سرا جنگو کیا کسانو سرا یدونکم من الکفار چغنی دیلی تاسنا من الکفار د کافرانو نو الله تعالی فرمایي چې کوم کافرانو اسباب د جهاد موجود شو او اسباب د جهاد تاسو ضرور نو صلی الله تعالی وی چې کوم خطه کافرانو په دې سلوړو سببونو کې یو سبب د جهاد را پیدا کړ ناغی سره جنگ کول چا ذمہ داری ده د هغه مسلمانانو چې کوم په قرب کې ورسره اوسي هغه مسلمانانو چې کوم په څنګ کې ورسره اوسي لکه مثلا رشیا افغانستان ته راځن نشو نو لومبنه د هغه سره جنگ کول چا ذمہ داری و د افغانستان د مسلمانانو چې د افغانستان مسلمانانو کمزوري شو نو بیا چا ذمہ داری ده د ایران او د پاکستان د مسلمانانو کاغه هم کمزوري شو نو دغه څنګه د ذمہ داری پیلاویږي د خوري او دا کنه چې لا تر اوسه پورې د افغانستان مسلمانانو په نوم کمزوري د بل ځای د دنیا نه دا یو ډېر ډیسټربنس پیدا شي دا خو یو نظام کنټرول کیږي نه دی وجه الله تعالی قاتل الذين يلونكم من الكفار خپل همسایه کافر سره به جنگ کې کاغه تابع درامنډه واله قاتل الذین قتالوا کای آکسانو سرا یلونکم چې نزدید تاسو من الکفار د کافرانو نه ولیجدوا فیکم غلظا ولیجدوا فیکم غلظا او صلی الله تعالی فرمایي چې کله جنگ لازم او واجب شو اشورو دکو نو زموږ وطن کې یو ضرب المثل تاسو طرف ته مونږ وی ګوړه به نه ګوړه وګړي مونږ به په جنگ کې خلک ګوړې وي شي جنگ کې خلک ګوړې وي شي نه جنگ کې خسرای چې څومره سختی کولې شي ها د ستر کې بل ذات راو باسي چې مخالف باندې hebat راشي صحیح او که جنگ میدان ته لړې الله غیر روان دی د سره تاسو خان لري دا څه مصیبت ده صحیح خپل منډه کوي درمانه نو دی وجه الله تعالی وایي چې ولیجدو فیکم غلظا او دوی دې محسوس کی تاسو کې سختی تاسو په حرکاتو کې چې غیته محسوس شي او دا خو بد د بوتلاشن کو په کار نه کې بغا په خوري ته خو دومره غوسه لري چې څه کوي بغا شو مې او چې څو پورې غوسه بدن کې راغلي نه ترې په جنگ کېږي نه کی ها نه کی چې غوسه راځي جنگ کېږي ګوره دا غوسه ودا چې بشری چې په دې بدن کې یو الکترونیک قوت پیدا کی څه پیدا کی الکترونیک قوت پیدا کی دا رګونه راو پړسیږي ورسره غوسه دا دا رګونه راو پړسیږي سترګې ورسره صحیح شو سره ټول ګډوډ شي وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْوَشِي کہ اللہ تعالیٰ عمل کرے د متقیانو نیکانو وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اس اللہ تعالیٰ وہی کہ قرآن کل سورت یا آیت نازلی کی د مومن ورسر ایمان زیادتی کی د مومن ایمان ورسر زیادتی کی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی عبداللہ ابن عمر راوی دے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ چې یو گروپ راجم شي په یو کور د کورونو د الله تعالی کې دا یو کور د کورونو د الله تعالی نه چې یو گروپ راجم شي په یو کور د کورونو د الله تعالی کې پیغمبر علیہ السلام فرمای الا حفتهم الملائکه د دوی نه چاپیرا د استاد کوم سرکل چې دی مونږ تخکارینا لته فرشتو یو سرکل ناس الا حفتهم الملائکه وغشيتهم الرحمه د خدای رحمت دا گروپ کول د خدای رحمت دا گروپ کور کی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ونزلت علیهم السکینه دغه ځای چې د قران بیان رواني د خلقو ته منټل ترانکوالټی نصیب کیږي منټل پیس دماغی سکون ملاویږي څه ملاویږي دماغی سکون ملاویږي او پیغمبر علیہ السلام فرمایي وذکرهم الله فی من عنده یعنی تاسو وګوره دا نور څنګه نه خو ممکن نه ایتنه فیر کې خدای یو شی خو سره فیر کوي دا دماغی سکون چې د قران په فرق نه ناشتي دماغی سکون فیر کوي نه فیر کوي دماغی سکون نو پتہ ولګی دا چې دا یو شی خوستا فیلینګ سره دا نور فیلینګ کې نه دی عقیده او فساتي
او وی فرمایل وذکرهم الله فی من عنده او دغه ګروپ دو دی که سلور دی که شپږ دی که لس کسان دی د خدای په نظر کې دومره قیمتي دي چې الله تعالی اوس آل تلګیا د فرشتو سره تذکرہ کوي چې دا ګوره د ملګری د ورځې کار ستړي دي او اوس راغله دغه زما قرآن دکې اوس دا څومره لوی مقام دی کده د لاس انجلس مېر د چا تذکرو کې خپل دفتر کې او د پته ولګي چې په افس کې نن مېر خان زما تذکرہ کوله په خو الفاظو نو د څومره خوشاله شي چې مهان نن زموږ ذکر کړه او حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي د دې طبقه ذکر الله تعالی کوي عرش سره عرش باندې پر فرشتو سره چې دا وګوره وذكرهم الله في من عنده اوس منافقانو هغه به مسخري کولې چې پیغمبر اسلام وایي قران سره ایمان زیاتېږي چې نوې سورۃ براغه ناغي به تور مسخري او بلتوي چې ایمان زیات شوی ستاوي سورۃ زیات شي ایمان یو په به زیات شوی دا شیطانانو وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَكَلَتْ نَادْرَ كْرِشِيَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ بَعْضِ دَوِينَ آغَدِي چَغَوَي أَيُّكُمْ زَادَتْهُ كُمْ يَوْدَ تَاسُنَا زِيَاتِ كَدْلَرَا هَذِي دِي سُورَةٌ إِيمَانًا دِ ایمان په اعتبار فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا الْچا کسان چې ایمان راوړل فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا زِيَاتِ کدوی لره دي سورۃ د ایمان په اعتبار او یستبشرون اته خوشالي په نزول د دې سورۃ باندې وَأَمَّا الذين في قلوبهم مرض او ارتعا کسان لے چې پزنو داوی کې نفاق او منافقت دے فزادتهم رجسا الى رجس نزیاتی کدوی لرا رجسا د پلیتای په اعتبار الى رجسهم اغا اصل پلیتای د دوی سره یعنی دوی پلیتی مزید زیاته شوا او د فارسی او شاعر اغا ډیر عجیبه مثال ورکړی دی الله تعالی وای دغه صورت چې کوم نادر شي چې ایمان دغه خو ایمان زیات شه وای چې ګندګي دا ګندګي نور بدمه شو دا ګندګي نور بدمه دا فارسی شاعر ډېر شعر ویل چې باران کې در لطافت تبخش الاف نیست باران کې در لطافت تبخش الاف نیست در باغ لال رویت در شور بوم خس هغه وای باران او هغه پټول زمو کو یو شان مساوي وریږي ولی کنه او یو شان باران یو شان لطیفی وبي ځکه دا باران عبارت د دینه دی چې آبی بخارات د اغه ایواپوریشن شوی اوس ایواپوریشن د لطیف شي کیږي د کثیف نه کیږي نو پته ولګی دا چې دا لطیفی وبدي ځکه دنیا کې ټول نه بهترین وبکه وبدي د باران وبدي نه وای باران کې در لطافت تبعش خلاف نه باران ته ګریډا هل کې وریږي او کنا ترش کې وریږي او کله اریزونا کې وریږي د باران په لطافت کې فرق نشته او در باغ لال رویت در شور بوم خاص د کیلیفورنیا پس مکه کې دلته ګلونه راځي شي څنګه راځي شي ګلان راځي شي او د اریزونا د هغه په سارا کې دلته کې زوزان راځي شي الته راځي شي تاسو زوزان وایو زوز اغزیان راځي شي اوس مونږ سو وایو چې دا هغه د باران د اغزو شوی نه دا د غزمه کې طبيعت باران ډول ځای یو شان شوی دی نو اوس دغه قران کریم دی الله تعالی وایي د مسلمان ورسره ایمان زیات شي د منافق ورسره منافقت زیات شي او د عربي او شاعر هغه ډېر څه مثال ورکړي چې ارل احسان عند الحر دینا وعند الكل منقصة وزما كقطر صار في الاصداف درا وفي شق الافاق صار سما هغه وای احسان چې د اصل سړي سره وکړو مونږه وطن کې لفظ د اصل خاندانی سره چې موږ څه وای اصل سره چې به خاندانه او به نسب مونږ سره موږ ورته مونږ له فطرت راځي ځکه خاندانی پس منظر نشته څه نشته خاندانی پس منظر خاندانی سره نه ده نغوي ارى الاحسان عند الحر دینا وعند القن منقصه وذما احسان کدي اصل سړي سره وکړو هغه تر ټول عمر پورې هغه احسان هېرای نه کې هېرای نه هېرای هغه تاسو خبره یاد چې یو وخت په تکلیفم د شهر شاید حیات ما سره یو احسان کړ او هغه ته عمر هغه احسان او رجل سړي سره کدي احسان وکړو هغه عمر څنګه کړ نن مې شهر شاجي وو 100 روپے مې ته واله سبحانه مې جوړ کړ او $1 مې ته ووار عند القن منقصه ناغي مثال ورکړ چې دام د باران ساس کړي دغه یو ساس کړي چې په صدف کې ورپریږي نو پرم ته جوړ شي څنګه جوړ شي مرغله ته جوړ شي او دغه ساس کړي چې د افغا وې د پایز مسنیک تا تور کوبرانی صحیح نه تور کوبرام د سپرینګ باران ته خلوه ده صحیح نو دا خپل کې کوم ډراپ لړشي هغه نه زهر شي اوس ډراپ کوم هغه ډراپ ته د یو وریځ نه کتر روان دي خپل ته صدر کې پریوته اول ناغه نه پر جوړ شو دینه زهر جوړ شو
نو دا نقصان د باران د اوبو ده کنه ریزرف دی دا ریزرف. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ کیا کسان دے جنہوں داوے بیماری دا ضد عناد دے منافقت دے فزادتهم رجسا الی رجسهم نو دا صورت زیادی کرے دویلا رجسا الی رجسهم دے پلیتے پہ اعتبار مزید دوی پلیتے سرا وماتو ادیم رشوی دی وهم کافرون دے حالت کے دے کافران لی اولا یرون اللہ تعالیٰ وی دا منافقان دا گوئی نا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين کہ دے فتنہ کے چولشی ہر کال یو کرتے یاد و کرتے نو اس منافقان اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دے قدم پا قدم سے فتنہ کے چوم دے ولی پخپل زان بانے سوچ دے کہ دامو بانے فتنہ ولی رہی وہ چی پیغمبر دی چرتا جہاد لا نو دے منافقتو کی پاتشی تھی نو چی پیغمبر اسلام واپس راشی نو دے بیا زلیل راستی گوریم نمخامخ ورطا اللہ تعالیٰ دین اللہ فتنہ شتا زمون شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے وہ ایک مجلس کی جدا سڑے ملامت دلت دلناس کی دین اللہ کتنا بلشتا صحیح شا اللہ تعالیٰ وہی دیکھو پہر کال کی یوزل یا دو دل پدی فتنہ بانے زاق تکوم شیخ صاحب وہی وہ خدای وہی چی پکال کی یوزل یا دو دل پدلتو وقت تکوم دے بیانیق نگوری صحیح ثم لا يتوبون ابيام دیتو بنو باسی ولام یذکرون انپ خبر بانزان پوئے واذا ما انزل السورۃ اس پر قرآن سورت کے خبا دا منافقت ذکر کے دا منافق دا منافق نو اس چاچی جرم کرے او آغا جرم تا قرآن کے بیانے یا حدیث کے بیانے نا بسڑے گلتی فیل کئی کنے فیل کئی گلتی فیل کئی یعنی اب جمعہ منزل کی ناس تھی خوچے مولی سے کل آغا موضوع چیڑی نا خوئی کی نزور چاہ ہو لیں حالانکہ مولی سے تا پتہ نہیں چیزا سڑے سکئی خدا آغا نفس آغا تا گلتی فیلنگ احساس ہو گئی منافقان سے کل دا منافقت ذکر و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت پر نازل شو چاہے کہ بدا منافقت ذکر ہو نو دای بسر رو کتا کتا تا دا منافقان په یو بل پیجنې وي چې یو زېما یو هغه دی یو هغه ګوټ کې ناست دی نو دای یو بل تو کتل چې دا پیغمبر په موږ په لګیا شو سوکو څنګه وضو په کوم وضو بیا به بهانه راټوله چې طریقې سره وځي وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَكَلَا کہ ہم نازل کرے شیو صورت نظر بعضوں الى بعض گوری دوی او بلتا حل یراکم من احد چی آیا وینی تاسو لسوک سو در تا گوری نو کنوینی نو سمن صرفو نو دیو چسی مجلس نباروزی صرف اللہ قلوبهم اڑولی دی اللہ تعالی زمز دوی بے انہم قوم لا یفقون دے وجہ چی دا یو قوم دے لا یفقون چی خبر بانسان نپوئے لقد جاکم رسول من انفسکم اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دیکھو گورا چی خدای دورا میرا مانی کرے دا دمرا عظیم و شان پیغمبر تاستر آلے کرے دے نو حس تصور پکار ندے چی سنے دی یا کافر شی یا منافق شی دی پیغمبر موجود گئے کی دی پیغمبر موجود گئے کہ خب باید تیتا دا اللہ شکر ادا کی چی خدای مونت دمرا لوی حادی آلے کرے دے اللہ تعالیٰ پا قسم ہوئی چی لقد جاکم قسم پا خدای چی راغلے تاستا رسول عظیم الشان پیغمبر من انفسکم ستاسو نصب دے ستاسو دا حسب دے بے انسانی قبیلی سخ دے عزیز الغلے ما غنتم دیر مشکل گردی دبان لے مشقت و تکلیف ستاسو پیغمبر علیہ السلام پا ادنا امتی بانے دمرا زیاد خفا کیجی لکد سلو پلاران زمین برابر لکد سمرا لسلو پلاران زمین برابر پیغمبر پا ادنا امتی دور خفا کیجی حریص علیکم دے حرص لرون کے دے پا ایمان ستاسو بالمؤمنین رؤوف الرحیم پا مومنانو بانے دے دیر مہربانا اور دیر رحم کون کے دے فَإِن تَوَلَّوْا لہذا کہ دے خلق مخوارو دے پیغمبرنا فقل نتو آئے او پیغمبرا کہ حسبی اللہ کافی دے مال پارا اللہ تعالی لا الہ نشتر معبود اللہ مگر دغا اللہ علیہ توکل تو پدی اللہ تعالی بانے ما توکل کل کر دے وہو رب العرش العظیم اتغا اللہ تعالی رب دا عرش عظیم دے نو خلاصہ رسولت ابتدا کے دا ذکر کہ انف زنف پیغمبر تعالیٰ وی انف زنف دیر کافی اشوا اس کافرانو کا یو برملا اعلانو کا چنن بعد مونږ ستاسو په هیڅ یو وعده باندې اعتبار نه کوو ځکه تاسو یو وار نه قدم په قدم خیانت کوئ معاهده کی
چیټینګ کوي. نمبر 2 الله تعالی وایي ها کله کوم غیر مسلمونه تاسو دا تجربه نشي وی چې خیانت کوي نو الله تعالی وایي هغه سره تاسو خیانت مکو هغه ته بیا داسې مو هغه سره تعلقات ټیک ساتي. نمبر 3 چې میدان جنگ کې هم یو کافر شلټر طلب کړ سرنډر شو تسلیم شو ما اللہ تعالیٰ فرمائی شلٹر کا سو کا شلٹر کا. نمبر 3 خو چې کوم کسانو معاهده ماته کړی دی کې بعد دی ګره هغه سره په جنگ کولو کې کمزوري مخکاره کوي هغه له په درس ورکړي هغه د انسانيت ته پریوتی خلک دي تاسو شه د انسانيت ته پریوتی خلک دي. نمبر 5 مشرکین مکه هغه وی دا پیغمبر چې وی علیه الصلاۃ والسلام چې مونږ دین کوو دینی کارونه کوو نه مونږ هم دین کوو د بیت الله خدمت کوو د حاجیانو خدمت کوو. الله تعالی فرمایي د خدمتونو لپاره ایمان شرط دی. د خدمتونو لپاره ایمان شرط دی. خلکو کې ایمان نشته لہذا د عمل هیڅ قدر او قیمت نشته. بلا مسئلہ اللہ تعالیٰ فرمائی چې د دنیوي رشتو یا د دنیوي کسبونو او د خدای د حکم او د پیغمبر د حکم مقابله راشي نو دنیوي رشتې او کسبونه باغې لپاره قرباني کوي کني ایمان باندې ختم شي. اته څه هم ذکر کړی ول څه شي نه اته نمبر 1 د پلار مور رشتہ. نمبر 2 د اولاد رشتہ. نمبر 3 د رور خور رشتہ. نمبر 4 د خدیوالي خاوندوالي رشتہ. نمبر 5 قبیلہ او دوستی. نمبر 5 بینک بیلنس یا پراپرٹی. نمبر 1 تجارت او بزنس. او نمبر 8 بنگلا او کیسلز. نو الله تعالی وی کاغیله د پریارټي ورکړه د خدای په حکم او د پیغمبر په حکم. د جهاد په مسله نو ایمان به ځای شي. بلا مسله چې اسباب تیاروي څه کوي د اسباب دنیا کې اوسې نو اسباب پیدا کوي خو عقیده به خدای باندې ساتي په اسبابونه. عقیده په چا ساتي؟ په الله په اسبابونه. کني کې عقیده په اسباب وراله خدای خپل امداد وډرا کی دا تولیک عقیده په سبب رااله خدای خپل امداد وډرا کی. بلا مسئلہ چې غیر مسلم بدا کوشش کوي چې د الله د دین رڼا د خپل خلیف په پوکی باندې ختمه کی خو الله تعالی فرمایي چې زما دین دا به همیشه لپاره قائم دائم پاتې د پوکو باندې مړیږي نه. او بلا مسئلہ چې غیر مسلم یوازې دا نه چې د شریعت مخالف دي د فطرت هم مخالف دي. غیر مسلم یوازې د شریعت مخالف نه دي د څه خلاف دي؟ د فطرت او د نیچر خلاف دي. نیچرل قوانین بدلول غواړي. بلا مسئلہ چې د پیغمبر د دین مرګرتیا ستاسو ذات لپاره د خیر باعث ده. هر چې ذات د پیغمبر دی هغه کې یوازې وي خدای بچي محفوظ ساتي. څنګه د هجرت په شپه باندې خدای څنګه بچي ټول دنیا له کافرانو صحیح صالح مدینه منوره ته ورسو او مثلا الله تعالی ذکر کړه. بیا واقعه تبوک
چې منافقینو مکمل منافقت وکړو، تا سره مرګرتیا و نکړه، ځکه په خپل بوزدل او ستاسو مرګ ته په انتظار وو. او بل مسله چې کله غنیمت تاسو راړو نو د هغې تقسیم ته بیا ولاړې چې موږ له پکې هم سره کوي، یو ټوپک پکې منافقانو یو ټوپک پکې بیا موږ له هم راکوي. بیا مسله د زکات او د هغې دپاره اته انواع مخلوط متعین کول چې زکات او صدقات واجبه به دې خلکو له ورکې. نمبر اول فقیر، نمبر دویم مسکین، نمبر دریم د محکمه زکات امپلائی، د زکات ډپارټمنټ امپلائی اغله به تنخوا کوم ځای نه ورکېږي، سیلري د زکات پیسو نه. نمبر څلورم هغه نو مسلم چې لا تر اوسه زړه په اسلام کې لګېدلی نه دی، مسلمان شوی خو دی خو لا تر اوسه پورې پوخ شوی نه دی، نو هغه ته پکې چک مک ورولېږه چې هغه لږ مطمئن شي دا دین خو ښکار دی، پیسې پکې میلاوېږي، سګي پکې چک پکې هم کله کله میلاوېږي، نو هغه لږ دې شی کې مطمئن شي. او بل هغه خلک چې هغه د قرضې لاندې شوي په یو جایز کار کې قرضې لاندې شوي، اصله په قمار بازار کې د قرضې لاندې شوي موږ زکات نه ولا پیسې ورکړه، غریب دی. او بل د الله د لارې مجاهد، حاجی یا د قرآن او سنت د علم طالب، چې کله حاجت د هغې پیدا شي د هغې له به زکات پیسې ورکړي. لکه مثلا په بیت الله شریف کې حاجي د غریب نه چې عجیب و، صحیح، اوس دې کاڼو وطن کې مالدار نه د مال دلته څه په کار راځي، مکه معظمه کې غریب دی اوس، صحیح، نو هغه اگر چې غني دی د هغه مال په حواله چې کومې په وطن کې دی، خو دلته خو سره د خوراک پیسې نشته، صحیح، نو نه صرف دا چې صدقه که زکات پیسې دې سره هغه ورته ورکړه چې حاجي صاحب والا. او بل مسافر، بیا د منافقانو ذکر چې د دې منافقت دی یو انداز نه دی چې څو وخت ورته موقع ملاویږي نو منافقت کوي. الله تعالی فرمایي دا منافقان نن چې منافقت کوي او ځان بچ کړي نو وخاندي خوشاله شي، خو خدای وایي د قیامت پر به ډېرو جاړي چې خدای ورته کله ریکارډ راوباسي چې ستاسو اصل رخ دا دی، اصل مخ مو دا دی، تاسو پټ ساتئ. بیا بله مسله چې بعض اوقات یو خبرې له خلک شکل د دین ورکي خو مقصد یې پکې بې دیني وي، نوم ولې دین ورکي خو مقصد یې بې دیني وي. لکه مسجد زرار چې جوړ کړو، د مسجد زرار شکل ټول د مسجدو د مسجدو خو د عبادت په اراده نه جوړ، هغه د مسلمانانو د تفریق په اراده باندې جوړ. او بله مسله چې د الله د لارې هر تکلیف دا د مسلمان لپاره کریډټ جوړوي. او په آخر د صورت کې دا خبره چې د پیغمبر وجود ستاسو میاس کې دا د الله تعالی لوی رحمت دی، باید چې د رحمت نه فائدہ واخلئ. دا د الله لوی رحمت دی، باید چې د رحمت نه فائدہ واخلئ. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خان شیرشان حیات وی چې داسې مر روانم تاسو را ټلیفون وکړ